ضلعي نائب صدر محمد واصف مونږ سره موجود دی. هغې سره به مونږ خبرې اترې کوو. مونږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ښکلی جماعت دی، هر ځای ته ځي، هر ځای کې کار کوي. سود باره کې راته لږ ووایئ چې را سود باره کې ستاسو د تنظیم څه لای عمل دی مخکې، او دا چې کوم موجوده ګراني ده دې حوالې سره لږ مونږ له بریفنګ راکوئ، او ورسره د منشیاتو باره کې مونږ له لږ بریفنګ راکوئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز الرحمن بھائی ډیره مهرباني ستاسو دا او ستاسو د ټیم چې دونه قیمتي وخت تاسو مونږ له وویستو او زمونږ د تنظیم پاکستان ته تاسو دا قیمتي وخت ورکو. ډیره مهرباني. د سود خلاف خو جی مونږه بالکل انشاءالله روزو به او د سود خلاف به مونږ خپله کاروی کوو. زمونږ ټیم چې د تنظیم پاکستان زمونږ منشور اول دا یو ویسه جوړه کړې ده چې انشاءالله د سود او کم د منشیاتو خلاف د دې مهم به مونږ چلو انشاءالله، چې په هر ځای کې وي، په هر صوبه کې وي، په هر ضلع کې وي، انشاءالله مونږ به د دې مهم چلو. اور دې نه علاوه منشیاتو حوالې سره لږ بریفنګ راکړئ. منشیات چې دي جی تاسو څنګه سوال وکړو، د دې منشیاتو د لاسه زمونږ ټول پاکستان کې بلکې ټول خیبر پختونخوا کې او زمونږ د کمو علاقو کې د دې روز تر ورځه د کسان سیوا کېږي او ټول نوجوانان د دې د لاسه په دې نشه باندې ککړ دي. نو انشاءالله زمونږ پورا به انشاءالله د دې دغه کوو او مونږ به خامخا د دې یو مخنیوی کوو، کاغه زمونږ په علاقه کې وي او کاغه زمونږ به هر ځایونو کې وي، خو دې ته به مونږ ځان رسو او مونږ به انشاءالله د دې مخنیوی کوو. ملک ډېره زیاته مهنګایي ده، خلک دي غریبانان، اور دا چې کوم پوزیشن روان دی موجوده ټایم کې د حکومت، نو دا ته څه وایي چې دا دومره لوډ په دې غریبانانو باندې پروت دی، دا به برداشت کړي؟ څنګه چې تاسو ویلې چې دا غریبانان، بالکل دا غریبانان دي، دا د 1200 روپو مزدوران دي. نو نن سبا خو چې څونه مهنګایي ده جی په ملک کې او غربت ته، اول خو روزګار نشته دی او کم سړی چې کومه دیاړي میاړي د هغې ولګي نو هغه به بل پوره کوي او که کرۍ به پوره کوي او که د بچو فیسونه به پوره کوي. نو مهنګۍ نه خو خلک ډېر زیات تنګ دي او د هغې سره سره هم روزګار هم نشته دی جی، روزګار باندې هم ډېر اثر پرېوتی دی. نو مونږ د موجوده حکومت نه دا درخواست کوو چې زمونږ د عوامو ته څه ریلیف ورکړي، څه روزګار ورکړي. دغه حساب روز تر ورځه لوډشیډینګ سیوا کېږي، کاروبار کمیږي، مهنګایي زیاتېږي. نو مونږ حکومت ته درخواست کوو چې زمونږ په دې ملک کې په دې غریبانانو باندې لږ رحم وکړي او زمونږ د دې غریبانانو سره تعاون وکړي. ملک چې کومه مهنګایي روانه ده، ته څه وایې چې د دې روکتام به وشي او که نه؟ یاره جی مهنګایي خو چې څنګه روانه ده ډېر مشکل ده که د دې د کم دغه وشي، ځکه چې کوم حکومت راځي هغوی د خپلو مفادو دپاره دي، هغو د غریبانانو یا د ملک یا د کم عوامو خیال نه دی ساتلی. نو ډېره مشکل ده که دوی د مهنګایي کنټرول کړي. جی موجوده حکومت نه څه گزارش کوي؟ موجوده حکومت نه مونږ دا گزارش کوو جی چې یو خو زمونږ د ملک روزګار نشته دی، دا روزګار لږ فراهم کړي. دویمه خبره دا ده جی چې زمونږ په ملک کې روز په ورځه نشې سیوا کېږي، مهنګایي سیوا کېږي، په دې باندې لږه روشنۍ واچوي او د دې زمونږ لږ څه بندوبست وکړي، څه عوام له ریلیف ورکړي. نو مونږ دغه درخواست دی جی. عوامو ته څه میسیج ورکوي د نشې باره کې؟ عوامو ته دا میسیج ورکوو چې جی دا خو مسلمانان دي، په اسلام کې هم نشه حرامه ده. مثال دوی په دې نشه کې دوی وایي چې مونږ به پیسې پیدا کړو، نشه فروش وایي، او یا وایي چې زمونږ به دې کې ښه ورځ ووینو. نو دا دنیا هم د هغو تباه ده او هغه دنیا هم تباه ده. نو هغوی ته مونږ دا درخواست کوو چې مهرباني وکړي د دې نشې په ځای نور څه کاروبار سټارټ کړي، دا نشه فروشي بند کړي او روز تر ورځه پورې د خلکو بچي خرابېږي، په دې نشو کې ککړېږي. نو مهرباني دې وکړي د دې نشې خرڅولو نه دې ډډه وکړي او زمونږ د تنظیم پاکستان هم جهد دی چې مونږ به انشاءالله د دې مخنیوی کوو او دې پسې به مونږ ښه بھرپور راوځو.